من راغلي ملازمینو او د هرې محکمې د ملازمینو د تنظیمونو مشرانو د پی ډي اي او واي ډي اي د ډاکټرانو مشرانو د نرسنګ سټاف او د ټولو تنظیمونو نه جوړ کړی شوی آل ګورنمنټ امپلایز کوارډینیشن صدر او ممبرانو السلام علیکم. سرکاري ملازمین د کارکور نه راواخله د اعلی افرانو پورې دا د پاکستان او حکومتي وخت یوه عظیمه اساسه او سرمایه ده. دوی د خپل مستقل ډیوټۍ نه علاوه حکومت چې دوی تنخواه اخلي په قومي ډیوټیانو کې هم د ډیوټۍ کولو نه دریغ نه کوي، خوا که قومي مردمشماري وي، که د انتخاباتو ډیوټي وي، او که د پولیو یو داسې عالمي مسله چې ټولې دنیا ته ترې خطره ده په هغې کې دوی پرپوره حصه اخلي. او په مختلفو محکمو کې چې دوی کومې ډیوټیانې د هغې کوي نو هغه ښه په ایماندارۍ سره کوي، او خاص کر د یخنۍ په موسم کې چې دلته درجه حرارت په منفي سنټیګریډ کې وي او واورې پرتې وي، په دې سخت موسم کې هم د خپلې ډیوټۍ نه مخ نه اړوي. او د دې موسم دپاره حکومت موږ له د هاټ اینډ کولډ په مرګ کې د سوانې لرګي او چارکول مقرر کړي دي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا هر کال یې موږ د بغیر د هړتالونو او احتجاجونو نه موږ ته نه میلاویږي. او ستاسو د جذبې ته نن سلام کوم. ما ته دا معلومه شوه چې دا ملازمین دا خړپړ مینه دا داسې مینه دا چې دي دوی خپل یو څو مشران دا منتخب کړي دي، خو کله چې د هغوی نه ونشي نو دا هغه خلک دي چې نن د خپل جایز مطالبې لپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار دي. تیار به دا ریټ موږ ټیکهدار له موږ نه دی ورکړی، دا ډي سي صاحب نه دی ورکړی، په دې باندې ټیکه شوې ده او دا ریټ هغه په خپله اچول دی. اوس زموږ دوه مطالبې دي او هغه مطالبې چې یا سپلایي ده او یا دا ټیکهدار بلیک لیست د چوکړي کال ډیپازټ جمع کړی دی هغه دې ضبط شي، د لیسن دې بلیک لیست شي او بیا دې مکمل طور د ټیکهدارۍ نه دستبرداره شي. موږ یې نه ورکوو نوره، تر اوسه چې خوړل دی هغه یې خوړل دی او نور به یې نه خوري، نور به یې د هغه کومې چې خوړل دی هغه به مو الټی کوي، هغه به ترې وباسو. وایي موږ وو په تمه چې لرګي او یا سکاره راوړي، موږ وو په تمه چې لرګي او یا سکاره راوړي، نو دې نه څه خبر وو چې پنجاب نه به رانجه راوړي. هغه خو هغه بورې د ایروړه کې ګرځي. وی موږ وو په تمه چې لرګي او یا سکاره راوړي، نو دې نه څه خبر وو چې پنجاب نه به رانجه راوړي، نو څه بورۍ سورۍ دي او دا بعضې پکې لنډې دي او دا خو صاحبانو ملازم پورې ملنډې دي. نو څه بورۍ سورۍ دي او څه ټکي د ایرونه دي او دا یې راغونډې کړي دي د کلي د ایرونه دي او څه یې ډکې کړي په مشین کې د برونه دي. وایي راشئ لرګي ویسئ څه کانکر او څار هنډې دي، وایي راشئ لرګي ویسئ څه کانکر او څار هنډې دي، نو دا خو صاحبانو ملازم پورې ملنډې دي. نو څه چرکولې ښه دي خو دا ډېرې پکې دوړې دي او څه تېرا بیتلي د منګکو پکې سوړې دي او باران پرې راورېږي دا ایرې پرتې چکړې دي، لرګي ټول لانده دي هم بورۍ پرتې بربنډې دي، نو دا خو صاحبانو ملازم پورې ملنډې دي. نو داسې معلومیږي ټیکهدار صاحب پیل شوی دی او دی د خپله لاسه اوس په څه ځای کې ښکېل شوی دی او دی د دې غریبو په خیرو باندې جیل شوی دی. نو یو بل ته ګوري د غریبو وچې شونډې دي او دا خو صاحبانو ملازم پورې ملنډې دي. نو دې نه هم خبرې پی آی سفارش کوي او هېڅ ترې جوړېږي کوششونه به عبث کوي. او ټولو ته پته ده د دې خبرې چې هر کال یې په اکتوبر کې د دې ټنډر کېږي. باقاعده هغه ټنډر تېر کال چې دی په اکتوبر په میاشت کې وشو او مسټر جمیل چې دی د سړي ډېرې هغه میلاو شو. په ټایم باندې دو موږ سره ظالمانو دا ظلم وکړو چې
چې انتهایی کم بیډینګ یو لګو 215 روپۍ باندې من یو لګو کچا من چې 40 کېجی دي تاسو ټولو ته ښه پته ده اندازه ده چې زموږ غریزه علاقه ده دلته کې کم اصیل لرګي چې دي بنج وغیره هغه د 600 روپۍ من نه کم ناممکنه ده چې چاته میلاو شي ولې تا ته ډاکټر میلاو شو رحمت ډاکټر خو لا پوره تور نه دی میلاو شوی تا تاسو وکړو اوس تاسو دا وکړو اوس هلته ایمرجنسي کې ما ته یعنې چې ته یې راکړه چې موږ دلته فالج او خوب د دې نه علاوه بل مریض نه ګورو بل د سن علاوه بل مریض نه ګورو د فالج او د هارت اټیک او د دې ایمرجنسي او خوب ایمرجنسي کې ډاکټر ناستو ایمرجنسي کې ډاکټر ناستو ها تا له چیټ تر کو مالې دا چې ها دوا یې نسو هسپتال نو والا دوايي خو یو انجکشن یې راته هلته کې کړی دی ها او د هغې نه بقایا لا نه دي نه څه میډیکل سٹور کې والا نه ډاکټر لا نور بیا کتلی نه یم خلانه کتل اوس ډاکټر دا هسپتال صحیح